خجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. زما عزتمندو نن ورلد ارفن ډے ده او په ټوله دنیا کې OIC دا فیصله کړې وه چې په نن ورځ به موږ په 15 رمضان به موږ ورلد ارفن ډے مناوو. په هغه سلسله کې نن موږ دلته په 400 کې د دغې خبرې د اجاګر کولو دپاره دا پروګرام جوړ کړ. موږ سره دلته په پاکستان کې چې دینو 48 لاک یتیمانان اوسي او دغه شان موږ سره په دې صوبه کې په لکونو خلک او په دې ضلع کې په زرګونو ماشومان یتیمانان دي او د هغې د سر نه د پلار سوری خوا شوی دی چې هغې نن د غربت او د کمزورۍ او د کسن پرسۍ هغه زندګي تیری په دې معاشره کې. دې وجې نه الخدمت فاونډیشن پاکستان دا فیصله وکړه که ټول نشي کېدی خو کم از کم د څو خلکو په سر باندې موږ سوري جوړ کړو نو الله به موږ له اجر راکړي. او په قرآن کې او په حدیثو کې د دې ډیر زیات فضایل بیان شوي دي د یتیمانانو د کفالت حوالې سره. د دې وجې نه الخدمت فاونډیشن پاکستان دا فیصله وکړه چې د یتیمانانو دا کفالت موږ په خپل سر باندې والو. نن دلته موږ سره په دې 400 کې خصوصا 511 یتیمانان چې دي د هغې کفالت موږ کوو او په ټول ملک کې موږ د 21,000 یتیمانانو کفالت کوو. دې کې یو قسمه کفالت دا دی چې موږ دوی په کور باندې سپانسر کوو او دوی ته موږ د ایجوکیشن دپاره اخراجات او د کور دپاره اخراجات ورکوو چې هغه 4,500 روپۍ پر منت دی او دغه شان د کال د دوی 54,000 روپۍ د یو یتیم د اخراجاتو په مد کې موږ دوی ته ورکوو. او دویم قسمه یتیم هغه دی چې هغه موږ په آغوش سنټرو کې ساتو او د هغې هلته رهایش او د هغې کانا پینا او د هغې کپړې او د هغې پیزار او د هغې ایجوکیشن دا هر څه چې دی هغه په الخدمت فاونډیشن برداشت کوي. نو الحمدلله نن زمونږ په ټول پاکستان کې زیات آغوش سنټرونه نن په KP کې دي او KP ته دا اعزاز حاصل دی چې دلته آغوش سنټرونه زیات دي او موږ هم الحمدلله په دې کال کې 2023 کې دا عزم وکړو چې موږ به په 400 کې هم دغه شان یو آغوش سنټر ویلپ آغوش سنټر جوړو. الحمدلله د دې رمضان نه مخکې چې کوم زموږ ډونر کانفرنس د یتیمانانو حوالې سره شوی په هغې کې موږ اعلان هم کړی چې موږ ته 7 جریبه ځمکه په شب قدر روډ باندې د پهلوان قلعه سره خوا کې چا ډونیټ کړې ده او انشاءالله کوشش هم دا دی چې په دې 27 رمضان باندې موږ د هغې افتتاح وکړو. د هغې آغوش سنټر افتتاح به انشاءالله کوو چې هغې کې به موږ سره په سوونو یتیمانان بیا دلته موږ سره پاتې کېږي او دغه شان د هغې دپاره د سکول او د کالج بندوبست به هم کوو. هغې کې به انشاءالله موږ اسپتال هم کولو او یو الخدمت کمپلیکس به موږ هلته انشاءالله مستقبل قریب کې هلته جوړو. دغه شان د ټول معاشرې ته موږ دا اپیل کوو چې چونکې دا یتیمانان دي او د کفالت ذمہ داری الله پاک چې ده نو په والدینو کې په پلار باندې ایښودې ده
او د تربیت ذمہ داری د مور له ورکړې ده. نو ضروری خبره ده چې د یو سړي پلار مړ شي نو د کفالت هغه سلسله ختم شي او بیا د ګټې وټې څوک نه وي نو هغه ډېر دغه ژوند تېروي، بیا یتیم چې دی هغه ډېر کمزوري ژوند تېروي. ځکه چې زموږ په معاشره کې خو لکه زنانو ته هغه دغه حاصل نه دی چې هغه د په کپنو کې په دکانونو کې یا په عام معاشره کې چې څنګه والد صاحب دیاړي کوي چې داسې هغه خاوند دیاړي کوي چې هغه هم هغه شان دیاړي وکړي د هغې نورو معاشرو په شان او هغه په خپلو خپو ودرې. خو ډېر دغه ژوند تېروي او د هغه معاشرې خلک د هغې خلکو باندې منحصره ده، د هغه معاشرې خلک د هغې سره امداد کوي. او دا نه ده چې لکه د هغې دغه خلک چې دي نه دا ذهني طور باندې چې یتیم شو یا ذهني طور باندې مفلوج دی، بلکې موږ په دې معاشره کې ولیدل چې په یتیمانانو کې ټیلنټ نور هم سیوای. او موږ چې دا پروګرام شروع کړی دی نو موږ چې وکتل نو زموږ د دې پروګرام نه اکثریت خلک خو پوسټونو ته چې هغه انجینران او هغه ډاکټران او هغه چا پی ایچ ډي کړی ده، چا ایم فل کړی دی، چا څه کړي دي، چا څه کړي دي، خو په خو پوسټونو باندې دغه شان په خو عهدو باندې تعینات شوي دي. دا لږ پالش کول غواړي ځکه چې هغه محرومه طبقه هغې نور هم محنت زیات کوي، ځکه چې هغه خپل حالت ته ګوري چې د سړي پلار جمدي وي نو اسره یې وي، خو چې د سړي پلار مړ شي په معاشره کې نو اسره یې ختم شي. نو زه وایم چې دغه لږ موږ دغه خلک لږ پالش کو او د هغې لږ تربیت وکړو او د هغې کفالت وکړو نو دغې خلکو کې ډېر ښه خلک پیدا کېږي او قابل هستی پیدا کېدی شي. خو که موږ یې لږ په ښه انداز کې د هغې تربیت وکړو، د هغې کفالت وکړو. نو معاشرې ته مې هم دا اپیل دی او د خلکو ته مې هم دا اپیل دی چې راځئ د الخدمت فاونډیشن سره په دې کار خیر کې شریک شي او د الخدمت فاونډیشن په ذریعه باندې د دې خلکو، ځکه چې په زرګونو زما په خیال چې مخکې یو ډیټا په 2010 یا 11 کې غالبا یو ډیټا راغلی و چې هغه وخت کې 15,000 یتیمانان په دې ضلع کې موجود وو. اوس خو آبادیم زیاته شوې ده او دغه شان د ډیزاسټر هم ډېر شوي دي په دې څو کاله کې. نو د دې وجې نه اوس په نور هم لږ زه وایم چې د 15,000 نه به دغه سیوا شوي وي، دا ډیټا به سیوا شوي وي چې د یتیمانانو. د دې وجې نه لکه د معاشرې د ښو خلکو ته مې اپیل دی او د شتمنو خلکو ته مې اپیل دی، بااثره خلکو ته مې اپیل دی چې په دې دغه کې د الخدمت فاونډیشن سره کار وکړي او دا بوج چې دی دا نورم، چونکې دلته موږ ته اگر چې ډېر خلک زموږ د دې دغه نه خبر نه دي د معاشرې، خو بیا هم لکه موږ ته تقریبا 512 موږ دلته رجسټرډ دي موږ سره او موږ د هغې کفالت کوو او دغه شان د 700 نه زیات فارمونه موږ سره په دفتر کې پراته دي چې هغې لا موږ سره وسایل نشته. نو د دغې وسایلو د پوره کولو لپاره او د دغې خلکو په سر باندې سوري جوړولو لپاره معاشرې د بااثره خلکو ته او مالدار او شتمنو خلکو ته زه اپیل کوم د دې په وساطت سره چې په دې کې د الخدمت فاونډیشن سره تعاون وکړي او د دغې خلکو د سر سوري جوړ شي. انشاءالله که چا هم په دې کې امداد وکړو نو هغه ضایع نه ځي، په دنیا کې هم هغې الله وله بدلې ورکوي او په آخرت کې الله پاک وله بدلې ورکوي. ځکه چې په دې حدیثو کې راځي چې نبی علیه السلام په خانه کعبه کې او دا هغه دور و چې نبی علیه السلام لکه چا مونځ چې دی مسلمانانو مونځ په جهر باندې نشو کولی په خانه کعبه کې، د کفارو دور او اسلام چې خپل ښکاره کولی نشو، اذان یې نشو کولی، مونځ یې نشو کولی، خو نبی علیه السلام خانه کعبه کې ناستو او یو یتیم راغی او هغه ووایي چې زما دا جامې شلیدلي دي او زما په خپو باندې چپل سپلی نشته او دغه شان ماته د خوراک ضرورت دی، زما پلار چې مړ کېده مړ شو نو زما هغه وسایل چې دي نو د ابو جهل سره دي، ابوالحکم سره دي چې هغه وخت کې د هغه نوم ابوالحکم چې د ابوالحکم سره دي او زم راځم او دی په هغې کې ماله څه حصه نه راکوي چې زه پې د خپل ضرورت پوره کړم. نو فوراً نبی علیه السلام پاسېد، اگر چې هغه وخت کې ابوالحکم ابو جهل چې و د نبی علیه السلام صراحتاً دشمنو،
او د هغه دشمن د لاس نبی علیہ السلام د الله غ فرض چې دی غ مونږ چې دی هغه په خانه کعبه کې جهرن نشو کولی خو بیا نبی علیہ السلام پاسې د ابو جهل کوسې ته لاړ چې د خانه کعبه سره خوا کې و دروازه یې اوټه کوله ابو جهل ولا روت او ورته وی چې د دې ماشوم چې تاسو سره صحق کیږي هغه د لورکا فورا هغه کور ته دن شو هغه حق ولا ورک چې کله ابو جهل بیا خانه کعبه تراغي او د هغه کفارو غیب او دارالندوه مون خو نن وته حجره وایو او غیب او دارالندوه چې هغه دارالندوه تراغي او هغه غټ غټ کفارو عتبہ شیبه امی بن حلف دا غټ غټ سردارانو ابو لهب دا غټ غټ سردارانو دوی ناستو نو بیا هغه ابو الحکم پسې ټوکې وکړي چې ته به د مقابله سو کې چې ستا کوسې له درغې او تا ته صرف وینا وکړه او تا خپل مال د ته واپس ک او ته موږ ته دا خبرې کوي چې زه به د داسې مقابله کوم او زه به دې داسې کوم او زه به دې هغسې کوم نو ستا خو رنګ زیړ شو او هغه پیسې دې ولا د ماشوم له فورا ورکړې هغه ورته وی که ما پیسې نه ورکولې نو شاته ورسره نیزو والا ولاړو فرشتي الله پاک را لېږلي وي نیزو والا ولاړو ما په خپلو سترګو لیدل چې هغه نیزه زما په سینه کې پیوست کوله نو الله امداد کوي خو که څوک هم د دې خلکو د کفالت دپاره او د امداد دپاره څوک پاتې شو نو الله یې د فرشتو په ذریعه باندې امداد کوي الله یې زړه مطمئن کوي الله ولا مال او په اولاد کې برکت اچي نو دغه شان دي خلکو ته مې چې انشاءالله په دې باندې خفه کېږم چې دا پیسې به زمونږ په دې سره باندې کم شي دا به الله نور هم زیاتوي او په دې معاشره کې تاسو وګورئ چې د سخاوت په ذریعه باندې د هیڅ چا مال نه دی کم شوی یعنی څوک په زما په خیال زیاته خو نه یم خو په دې 400 ضلع کې څوک په دا نه وایي چې د سخي سړي مال کم شوی دی د لوفر مال به کم شوی وي د فضول خرچه مال به کم شوی وي خو د سخي مال به الحمدلله تر اوسه پورې زه دا څوک ثابتول نشي چې د سخي مال به کم شوی وي د دې وجې نورونو دې سره مال کمیږي نه دې سره مال ډیریږي الله پکې برکت اچي ستاړه ته الله قناعت ورکوي د دې وجې نه زما د معاشرې د بااثره خلکو ته اپیل دی چې دا معاشرې د بااثره خلک الخدمت فاونډیشن سره په دې کار خیر کې حصه والي او د دې یتیمانانو په سر باندې لاس کیږي او د دې لپاره د کفالت سوري په خپل ذمه باندې والي واخر دعوانا الحمدلله زیر کفالت جی 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 اوس د 700 کسانو لپاره ډېر زیات وسایل پکار دي الخدمت فاونډیشن ته جی جی کسان چې کوم دي د خپل زیر کفالت کې راوړي نن تاسو پرس کانفرنس کو کوډمبیزل یو ډونر کانفرنس هم تیر ورځ شو کوډمبیزل دغه شانتي خلکو دې طرف ته توجه را لکول لپاره د خدمت فاونډیشن طرف ته پرس کانفرنس کیږي زما بنیادي سوال دا دی چې د 700 کسانو لپاره یو لوی پلانینګ منصوبه بندي پکار ده آیا د یون کونسل په سطح باندې تاسو دغه شان پلانینګ شته چې کوم په یون کونسل په سطح باندې تاسو کوم ورکرز دي او په هغه یون کونسل کې بیا کوم باثر یا صاحب حیثیت صاحب استعداد خلک دي هغې سره د ملاقات او دغه طرف ته راکول دس از پلانینګ لري خدمت فاونډیشن په مستقبل کې بالکل جی دا پلانینګ خو زمونږ مستقبل کې نشي دا خو زمونږ د شوروم د دغه شان دی موږ چې دا ډونر کانفرنس هم کوو نو موږ تقریبا لکه 350 کسانو ته چې دی نو دعوتنامې ایشو کړې وي او په دې کې لکه کم از کم د 60-70 چې دی نو دا خو په خپل ما ملاقاتونه کړي وي چې دغه خلکو پسې تلي یو کوڅو ته او دغه خلکو ته وجرو ته او هغې ته هم دعوت ورکړی چې تاسو راشئ او موږ سره په دې کار خیر کې شریک شئ په هغې کې ډېر خلکو وعدې هم کړې وي چې یا موږ به درځو خو هغې راغلي نه دي د هغې نه وروستو بیا هم اوس موږ چې دی نو بیا هم چونکې دا روژه ده او په روژه کې هم زه 2-3 ځایه بیا هغې خلکو ته لاړم چې هغې موږ سره وعدې کړې وې چې موږ به دله وسایل هم درکوو او د کانفرنس کې به شریکي د ډونر کانفرنس کې به شریکېږو نو موږ بیا هم ورغلي یو چې یاره هغې نرم ګوشه لرله کیدای شي دوی د حالاتو په وجه باندې یا د ضروریاتو په وجه باندې یا د بیمارۍ په وجه باندې یا د بل څه په وجه باندې په کانفرنس کې شریک شوي نه وي
خو د زړه نه امداد کول غواړي نو موږ بیا هم ورغلي یو هغوی سره به انشاءالله چاله ورغلي یو او چاله به ورځو انشاءالله او داسې به نه پرېږدو انشاءالله. او بل موږ خو مقامي چې څومره تنظیمونه دي او یا نظم دی هغوی ته ویلي چې تاسو ملاقاتونه وکړئ چې چېرته زموږ ضرورت وي موږ هم غواړئ موږ به هم درځو نو انشاءالله. او امید لروم ځکه چې تېر شوی ځل زموږ ډونر کانفرنس کېده نو په هغې کې تقریبا چې د 50-60 لاکو روپو خلکو وعدې کړې وې نو په هغې کې موږ سره زمونږ په سورس باندې دلته چې کوم یتیمانان موږ سره و نو د هغې په ډبل دې ځل له انشاءالله موږ 83 لاک ته زمونږ هغه وعدې ورسېدې نو انشاءالله چې زه وایم چې په هغې کې 100% نه بلکې 200% انشاءالله چې اضافه شوې ده او دغه شان دا به روانې انشاءالله. او بله دا ده چې زمونږ ذهن کې دا نه ده چې دا بس یک وختي کار و موږ ډونر کانفرنس راوغوښتو او خلکو وعدې وکړې او بس خبره ختمه شوه. دا خو یو کل وختي کار دی کل وقتی کار دی دا به موږ کالو سر د قشانده بل ډونر کانفرنس پورې به موږ لګیا یو خلکو ته به ورځو او اپیل به کوو انشاءالله او ملاقاتونه به کوو د هغې نه به وسایل یو ځای کوو. پیر صاحب دا پوهېږو کې چې ستاسو دغه وعدې چې کومې شوي دا پوره شي زما جی دا سوال دی چې لکه دا کوم خبر تاسو وکړه چې 4,500 روپۍ یو یتیم ته چې کوم دی هغه زموږ د کور خرچه ورکوو دا ایجوکیشن دی ورسره نو که فرض کړو یو ماشوم دی او هغه دلته کې ستاسو په اداره کې سبق وایي نو دغه 4,500 روپۍ هغه ته هم د کور لپاره میلاویږي یو دا خبره. دویم چې زما سوال دا دی چې ډېرې په دې سوسایټي کې ډېر زانه سي چې هغه چونکې کونډې دي د هغې ماشومان چې کوم دي یتیمانان دي هغې سره دغه پوهه نشته چې یاره دې ډېت سرټیفیکیټ جوړ کړي د هغې ماشومان چې کوم دي همدغه شان په سوسایټي کې روان وي دې سره تړلې بل ایشو دا دی چې دلته کې په 400 کې ډېر ماشومان داسې دي چې د هغې پلاران روک شوي دي میسنګ پرسنس کې راځي او د هغې چې کوم دی هغه وخت چې کوم دی صحیح نه تېرېږي نو دغه لږ وضاحت وکړئ چې دې ماشومانو دپاره هم دا ستاسو په دې تنظیم کې څه دغه شته پلان شته څه یو خو لکه بیسنګ پرسن دی چې پرس کا یو سړی نن او سبا یا پرون غیب شو میاش پس کال پس یا شپږ میاشتې پس را پیدا شو نو هغه خو په هغې کې حساب نه دی خو چې یو سړی د 10 کالو نه غیب دی بس هغه په مړ حساب دی هغه په مړ حساب دی. ضروري خبره ده چې لکه 10 کاله یا 15 کاله به سړی د خپل اولاد نه څنګه لکه داسې پاتې شي او نو ضروري خبره ده خو هغه زنانه هم په کونډه کې حساب ده او هغه سړی هم په مړو باندې حساب دی نو د هغې دپاره خو زمونږ څه رکاوټ نشته الحمدلله. بل هغه ماشومانو ډېر سرټیفیکیټ اکثر نه وي او یتیمانان وي دغه لږ وضاحت وکړئ که نه چې لکه دغه تاسو بیا اخلی نه اخلی که نه د هغې پر ډېت اصل کې جي داسې کار دی ډېت سرټیفیکیټ په نن کو تاسو وګورئ نو فارم بی د هر ماشوم دپاره لازمه شوې ده د هر ماشوم که ته په سکول کې ماشوم داخله یا که پرس کا بل څه ضرورت حکومتي څه ضرورت یو د هغې دپاره بلکې زه وایم چې نن سبا که 200 روپۍ هم د حکومت نه اخلي نو د هغې هغه څیز به لکه ته ښه ډیټا به ښه پوره ورکړې نو زه وایم چې اوس خو تقریبا اکثریتو خلکو فارم بی جوړ کړي دي او فارم بی چې جوړی نو په هغې کې به خامخا ته لکه د پلار او د مور نشاندهی کې نو د پلار نشاندهی چې کې نو خو به ضروري خبره د ډیټ په صورت کې نو ډېر سرټیفیکیټ جوړول زما په خیال چې نن سبا خو او دا خو هسې مخکې خو به پرس که نادرا کول نو یو 400 کې دفتر اوس خو په تنګي کې دفتر دی په عمرزو کې دفتر دی په شبقدر کې دفتر دی داسې چې دی په ویلیج کونسل کې سیکټري چې دی ډېر سرټیفیکیټ جوړی نو اوس خو څه مشکلات زما په خیال چې نشته او نو که پرس که یو ورځ کې یا 2 ورځې کې زیات نه زیات کو څوک راغلي دي هغوی جوړ کړي دي چېرته داسې څه رکاوټ ورته مخې ته نه دی راغلی. او بل دي دغه لږ وضاحت وکړئ دغه تاسو 4,500 روپۍ د یو یتیم خبره وکړه نو هغه کال کې فرض کړو ایجوکیشن هم حاصلې ستاسو په اداره کې نو دغه پیسې هغه ته هم بیا دا 4,500 روپۍ چې دي نو دا یوازې د کور د کفالت دپاره نه دي دا 4,500 روپۍ که فرض که په هره اداره کې یو ماشوم سبق وي په هره اداره کې سبق وي نو په دې 4,500 کې د هغه ټیوشن فیس دی او ورسره چې دی نو د هغه لکه د کپړو خرچ هم ده د هغه د پیزار خرچ هم ده دغه شان د هغه د بوکس او دغه او د دې نه علاوه هم هغې ته موږ لکه پیکیجز ورکوو مختلف اوقاتو.